أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نننی درس کے با انشاءاللہ سورة بقرہ رکوع نمبر 3 آیات نمبر 21 او آیات نمبر 20 آیات نمبر 21 او آیات نمبر 22 ویلے کی گی. ما قبل رکوع سره ربط او مناسبت آسان واضح دی. سورة فاتحه کی مونږ دعا غوښتلې وه اهدنا الصراط المستقیم سوالی کړو. بیا الله رب العزت چې نو پس دغه کې سورة بقره کې الله پاک فرمایل چې هدایت لار هغه د قرآن پاک کې د ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین د کلام کې هدایت نه. بیا درې قسم طبقه الله جل جلاله ذکر کړلې. یو طبقه د مسلمانانو، دویمه طبقه چې دی نو د خالص کافرانو، او دریمه طبقه چې دی نو هغه د منافقانو. اوس دلته چې نو هغه په دې رکوع کې اوس الله رب العزت چې نو ذکر کوي د اصل اصول دې ته ویلې کېږي چې کم بنیادی اصل عقیده ده. نو دې رکوع کې اوس الله جل جلاله هغه بنیادی اصل عقیده ذکر کوي. بیا د دغه عقیدې ته دو نور چې نو هغه عقیدې دي، خو د ټولو اصل او جړله هغه دغه درې خبرې دي. نو ډېر آیات کې الله جل جلاله وړاندې عقیده ذکر کوي چې هغه یو د الله پاک وحدانیت دی، دویم چې نو د الله پاک د پیغمبر رسالت، او دریم عقیده چې نو هغه د قیامت. نو الله رب العزت وس دې رکوع کې د غدرې عقیده ذکر کوي. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، دې سره چې نو عقیده توحید ذکر کوي. او ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، دې سره عقیده رسالت ذکر کوي. او بیا دغه نه اورستو الله جل جلاله چې نو هغه عقیده د قیامت ذکر کوي. ذکر د قیامت چې نو هغه کوي. کوم الله جل جلاله بیا چې نو هغه ذکر کړی کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. نو دې کې درېیمه عقیده قیامت ذکر کیږي. نو دې رکوع کې دا درېواړه عقیده د الله رب العزت ذکر کوي. اوس الله جل جلاله فرمای یا ایها الناس، اے خلقو. نو تفسیر جلالین چې نو هغه د دې معنی کړل یا ایها الناس یا اهل مکه ته، اے د مکه خلقو. ځکه دینه مخکې که تاسو خیال کړئ نو موږ دا خبره کړو چې یو صورت چې نو هغې ته صورت مدني ویلی کېږي، او یو صورت چې نو هغې ته ویلی کېږي دا چې نو مکي صورت دی. نو مدني او مکي صورت کې بیا موږ دا خبره کړې وه چې ټولو نه راجح قول دا دی چې مدني هغه صورت ته ویلی کېږي چې هغه بعد الهجرت نازل شوی وي، مکي هغه صورت ته ویلی کېږي چې هغه قبل الهجرت نازل شوی. دویم فرق پکې حضرات مفسرینو دا ذکر کړو چې په یا چې نو یا ایها الناس سره په دې کې چې نو په مکی صورت کې په یا ایها الناس سره تعبیر کېږي، او په یا ایها الذین آمنو په مدنی صورت کې چې نو په هغې سره کېږي. نو دلته اوس چې نو الله رب العزت دا صورت چې نو بل اتفاق دا مدنی صورت دی، خو ذکر چې نو یا ایها الناس کړی دی. یا ایها الذین آمنو پځې ذکر چې نو هغه یا ایها الناس کړی دی. نو علامه حاکم صاحب چې کم چې نو هغه حاکم دا چې نو رواه الحاکم کم مشهور او حدیث چې نو کتاب دی، نو په هغې کې ذکر کړی دی د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دا قول ذکر کړی، او بیا ویلي چې دا قاعده عام نه ده، قاعده کلیه نه ده چې خامخا چې کم ځای کې یا ایها الناس ذکر شوی نو دا به مکي صورت دی.
یجب کم ځای کې یا ایها الذین آمنو ذکر شوی چې دا به خامخا چې دی نو هغه مدني صورت وي. اکثریت داسې کېږي کله ناکله داسې هم کېدی شي چې په یا ایها الناس په دې کې چې نو مکې خلکو ته خطاب وي. نو ځکه علامه سیوطي رحمه الله دا هغه چې نو صاحب د جلالین د دې معنی چې نو په یا ایها الناس یا اهل مکه سره کړی ده. بیا چې نو الله وی یا ایها الناس او سوبدو تاسو د خپل رښتینو عبادت وکئ. حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ داغه په خپل تفسیر ابن عباس کې او دغه معنی چې نو صاحب د جلالین هم بیا نقل کړی ده. داغه د عبادت معنی چې نو په وحدو سره کړی ده چې اے خلکو وحدو تاسو د الله جل جلاله توحید چې نو هغه اومنئ. علامه بغوی رحمه الله چې نو هغه ذکر کړی دی وای چې دلته وس دې ته چې نو د یا ایها الناس عبادو معنی چې نو یا ایها الناس وحدو سره چې نو هغه ولی کړی ده. نو هغه وای چې دوه وجه دي. یو وجه دا ده چې ان العبادة لا تكون الا بالتوحید، ان العبادة لا تكون الا بالتوحید، چې عبادت د هغه پورې نه متصور کیږي، عبادت باندې د هغه پورې ثواب چې نو نشي تا ته ملاوي دی مگر چې سو پورې وسره توحید د الله جل جلاله په ذات عالیه باندې ایمان نوي. چې کله ایمان وینو عبادت به قبول شي، که ایمان نه نو بیا الله پاک د چا عبادت بغیر د ایمان نه قبلای. نو ځکه حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د عبادت معنی چې نو هغه څه کړي په واحد سره کړي. حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای کله ما ورد فی القرآن چې هر ځای کې په قران پاک کې چې نو هغه لفظ عبادت راغلی دا په معنی چې نو هغه توحید سره. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دغه معنی وکړه. او دویمه معنی چې نو هغه ادا کړی دا چې تاسو چې نو هغه د یو الله عبادت چې نو هغه کوي، د الله نه ما سیوا تاسو د بل چا عبادت چې نو دا مکوئ. د یو الله چې نو هغه وحده لا شریک له وګڼئ، الله سره بل څوک شریک چې نو هغه مګڼئ. نو بهر حال هغه الله الذي خلقكم کم ځان چې تاسو پیدا کړی والذین من قبلکم او هغه کسان چې مخکې تاسو نو لعلکم تتقون د پاره د دې چې تاسو تقوا دار شئ. اوس دلته الذي خلقكم الله رب العزت خپل صفت چې نو هغه ذکر کړلو خالق هغه ځان چې تاسو پیدا کړی نو پیدا کون کې ته خالق ویل کېږي او دا د الله رب العزت ذات الهي دی او د الله دا صفت پوخ نه پوخ مشرک به هم منلو. چې کوم سړی پوخ درجه کافر او مشرکو قرآن کې بارها ذکر شوی دی لئن سألتهم که تاسو د دین تاسو کې چې تاسو چا پیدا کړي ليقولن الله نو دوی به ضرور وایي چې مونږ الله پیدا کړیو. البته بیا دوی ځان معبودان نه ولي ول او دا غي به دا خبره کوله چې لدا به مونږ الله پاک ته د مقام او درجه په حساب سره چې نه نږدې کوي. نو الله وی الله هغه ذات د خلقکم چې تاسو پیدا کړی. اوس معلومه دا شوه چې د هر شي خالق الله رب العزت دی، د الله د ذات الهیه نه علاوه په دنیا کې بل خالق نشتی. دنیا چې څومره نظام چلیږي د الله چلی. علامه ابن کثیر رحمت الله علیه هغه په تفسیر ابن کثیر وړاندې جیل کې په دې ځکه چې نو هغه یو درې واقعې په دې باندې ذکر کړی دي. من جمله یو دا غنه چې نو دا هم ده امام ابو حنیفه رحمه الله خو یو قوم رالو چې هغه ته دهریه ویل کېږي. دهریه د هغه خلکو ته ویل کېږي چې کم کسان د الله پاک ذات عالیه نه مني، دې د الله د ذات عالیه نه انکار کوي او دې دا خبره کوي چې د دنیا د نظام د پخپل چلیږي، دې کې د چا چې نو تصرف نشته، دا په خپل مرزي سره چې نو هغه د نظام د کارخانه روانه ده. د امام ابو حنیفه رحمه الله الله پاک لوی چې نو قابلیت ذهانت تقوا هر لحاظ سره الله پاک چې نو ډېر لوی مقام ورکړو. نو د امام ابو حنیفه رحمه الله خو رالل نو چې کله د امام ابو حنیفه رحمه الله خو رالل نو امام ابو حنیفه رحمه الله ته چې نو هغه دا وی وداره ته وای چې د الله چې نو دنیا دا چا پیدا کړي، دنیا نظام چلون کې څوک دی. امام ابو حنیفه رحمه الله ورته تاسو ما پرې د ز په خپل یو سوچ فکر کیما بیچنه نو هغه دی د خبر وکړه. امام ابو حنیفه رحمه الله ورته لک صبر وکړه زو فکر کوم. بیا ته داغه نه ورستو امام ابو حنیفه رحمه الله ورته وی اصل وسی چلو حضرت ما دا فکر کولو چې یو وس نه نو هغه یو کشته ونه
هغه رارتاوه شوله، د هغې نه تختې جوړې شوې. بیا د تختو جوړېدو نه وروسته د هغې ود نه چې دی نو هغه کشتۍ جوړه شوله. بیا د کشتۍ جوړېدو نه وروستو هغه کشتۍ چې نو په خپله بغیر چې نو هغه د ملاح نه کم چې ناخدا ورته ویلی کېږي کشتۍ چلی، د هغوی د چلېدو نه په خپله را روانه شوه. هلتې خلک ولاړ ول، د هغوی ته ورلیدل سولو نه یې ډکه کړله. بیا هغه کشتۍ په خپله پیسې را غونډې کړې، چا نه کرایه لږه چا نه ډېره کرایه واخیسته. بیا چې څوک کم ځای ته تلل جو څه په غالګي کې او څه مانیار کې او څه ګورتۍ کې او په ځای په ځای کوز کړل. نو ما دغه د هغې ته مې سوچ کولو، د هغې فکر کې دی نو هغه اخته وم. هغوی وی دا لسنګ صاحب وی حضرت صاحب موږ ستا ډېر لوی تعریف اورېدلی دی، موږ چې امام ابو حنیفه رحمه الله ډېر لوی سړی دی او وی ته خو بلکل داسې صدقه مقله غوندې کې چې نو خبرې کې دا چېرته کېدی شي. کشتۍ چې نو هغه رارتاوه شوه او د هغې چې نو ډوره دا قصې هر څه پکې وشولې. امام ابو حنیفه رحمه الله ورته عقل نه تاسو خلاصوي، د یوې کشتۍ د یوې ونې متعلق ستا چې نو هغه د عقیده نه ده جوړه چې دا بغیر چې نو هغه د ترکاڼ نه، بغیر د ارې نه، بغیر چې نو د کار نه، بغیر چې نو هغه د چلونکي نه دا نشي چلیدی. دا دومره لوی نظام چې دی نو هغه څنګه چلیږي؟ دې نظام پسې شاته هم د الله رب العزت ذات عالیه موجود دی. دا نظام چې چلی نو دا الله چلی، دې کې دا هر څه چې پیدا کړي دا الله پیدا کړي، دا خود به خود نه یو شی په دې کې پیدا کېږي او نه نو هغه یو نظام په دې باندې چلیږي. نو په هغه ځای باندې آی کسانو ایمان راوړو. بعضې حضرات وایي چې 50,000 او بعضې وایي 50,000، بهرحال چې هر څومره ول د هغې سره زموږ څه کار نشتی، خو بهرحال هغې خلکو په هغه ځای باندې چې نو ایمان راوړو چې واقعي الله چې نو هغه ذات د ربکم الذي خلقکم. دغه شان د امام ابو حنیفه د امام شافعي رحمه الله، امام شافعي رحمه الله خو چې نو کسان رالل نو د هغوی امام شافعي رحمه الله ته وی چې موږ ته د الله رب العزت چې نو په باري تعالی د الله په چې نو په خالق کېدو د الله په وجود باندې موږ ته دلایل چې نو هغه وښیه، زموږ د باغې باندې دلیل چې نو پیش کړه. امام شافعي رحمه الله ورته وی په هغې باندې دا شاتوت چې دی نو وی دا په دلیل دی، یو توت یو شاتوت دی. نو امام شافعي رحمه الله ورته د الله په وجود باندې چې دی نو هغه دا شاتوت چې دی نو دا په دلیل دی. هغه ورته دا په څنګه دلیل دی؟ امام شافعي رحمه الله ورته وفرمیل وی کله چې دا شاتوت دا پاڼې دا چې نو څو چنجۍ چې نو هغه اخري د ریخمو نو د هغه د دې نه ریخم چې نو وځي، کله چې دا شاتوت دا چې نو بیزې اخري نو د هغې نه پچې پیدا شي، کله چې د دې پاڼې چې نو هغه غوا میخه وخوري نو د هغې نه غوشان پیدا شي، کله چې دا شاتوت د دې پاڼې چې نو هغه اوسۍ اخري نو د دې نه مشک جوړ شي. دا چې نو شاته دا کار د چا دی؟ د الله. حالان کې د پاڼې په لحاظ سره دا دغه د یو توت پاڼه ده، خو هلته شاته پسې د الله جل جلاله ذات عالیه چې نو هغه پروت دی، د الله جل جلاله دست قدرت چې نو هغه پسې دی. الله ذات دی، الله خالق ذات دی، هغه ذات الذي چې هغه کم ذات خلقکم تاسو پیدا کړي، والذین من قبلکم دا د الله رب العزت چې نو هغه په وحدانیت باندې د الله په وجود باندې دا دلیل دی. د امام احمد ابن حنبل ډیر شي د بیا ورکوږدیږي قسم. نو به هر حال چې ځان لکه نو تفسیر دغه ابن کثیر کې هغه کې کتلی شي دغه واقعیت پېښ دی. نو بهرحال وایي چې نو الله رب العزت ای خلکو تاسو د هغې الله عبادت شروع کړئ، الذي خلقکم کم ځان چې تاسو پیدا کړی، یوازې تاسو نه والذین من قبلکم ستاسو نه مخکې چې څومره خلق ول دغه ټول په ټوله الله پیدا کړی دي. د څه دپاره پیدا کړي؟ لعلکم تتقون، د دې دپاره چې تاسو تقوادار شئ. لعلکم تتقون دې دپاره چې تاسو تقوادار شئ. دا چې ذکر کړی تفسیر کې د علامه جلالین چې نو هغه چا چې لیکلی دی سیوطي صاحب، نو هغه وی لعلکم تتقون تاسو د دې دپاره چې تاسو په دې تقوا په برکت سره د الله جل جلاله د څه وکړئ؟ عبادت وکړئ او د الله پاک د عقاب د سزا نه چې دی نو ځان وساتئ. بیا الله جل جلاله په ذات عالیه باندې د الله پاک په قدرت دویم دلیل ذکر کوي، الذي جعل لكم الارض فراشا، الله هغه ذات دی کم ذات چې ستاسو دپاره ځمکه چې دی نو هغه فرش جوړ کړی، یعنی څنګه چې فرش شي بستره چې دی نو هغه وي، دغه شان الله پاک ستاسو دپاره ځمکه چې دی نو هغه غوړولې ده. اوس دا قدرت دا صرف یو د الله جل جلاله دی. تاسو وکتلو موږ چې دی نو هغه دغه یو موټروی راتلو نو په دغه یو دوه سورنګانو باندې څومره لاګت وشو، څومره پیسې چې دی نو هغه پې خرج شوې، څومره موده چې دی نو هغه پې خرج شوله، او بیا چې دی نو په هغې کې دغه لږ ځای
چا خبره وې دې کې دا بره چت ولولې چې دی نو هغه لینټر کړی دی اوس د دې چت ته سیمټو ته ضرورت و نو بهرحال نو اوس دغه ځای معمولي ځای دی دغه لږ ځای د اوارولو پټولې چې نو هغه یې وس نه دی راغلی صرف دغه سرنګ پې وباسلی څومره ټایم لګولی اوس دا ټوله دنیا الله جل جلاله او بیا الله پاک څنګه چې نو بهترین ساخت سره کړی ده بعضې ځای ډېر زیات ترم کړی دی د کروندې دپاره چې په اسانه وشي بعضې ځای بیا الله جل جلاله د هغې نه لږ سخت کړی دی د انسانانو د تګ راتګ دپاره که تاسو خیال کړئ کم ځای کې چې نو روډ هغه کچۍ لاندې خاوره پستی هغه روډ بار بار ارتاویږي خرابېږي نو الله د هغه چې نو درمیانه دا کړی بعضې زونه الله رب العزت د هغې نه سخت پیدا کړي لکه غرونه نو الله جل جلاله الله هغه ذات دی جعل لکم الارض چې چا جوړه کړې ستاسو دپاره ځمکه فراشه فرشو والسماء بناء او اسمان چې دی نو چتو ستاسو د پاسه دغه دومره لوی چت ورتولی دی اوس دغه چت دا صرف او صرف یو د الله د قدرت باندې ولاړ دی نور چې دی نو په دې پس شاته هېڅ نه که دنیا کې وکتلی شي څوک چې دی نو هغه 1 فوټ مربع شي چې نو په هوا کې نشي ایسارولی د هغې دپاره چې یو بل طرف نه چې نو د هغې ته سهاره نه وي د هغې پورې دی چې نو دا یو شیز نشي ورځولی الله جل جلاله دا دومره لوی اسمان چې د هغې یو کنارې نه بله کناره د چا ته معلومه هم نه ده نه یې څوک معلومولی شي او بیا د هغې رنګ بیا د هغې ساخت بیا د هغې طرز دا یې جوړ کړو د کم وخت نه چې نو د هغه په استعمال کې د په یو شي کې چېرته لا اوسه پورې فرق نه دی راغلی نو الله وی الله هغه ذات دی چې هغه ستاسو دپاره ځمکه او اسمان چې دی نو هغه یې چت جوړ کړی وانزل من السماء ماء او الله رب العزت چې دی راوری د اسمان نه اوبه اوس د الله رب العزت چې نو کامل قدرت دی نو دې ځای کې چې نو په هغې حضراتو باندې رد دی چې کم کسان دا وایي چې اسمان نه باران چې کېږي نو دا د دریاب نه کېږي الله وایي چې نو الله هغه ذات دی چې انزل من السماء ماء اوبه د دې تعلق د بره سره دی دا د بره وریځونه چې دی نو هغه راځي بیا د هغې نه وروسته که داسې بعضې حضرات چې دی نو هغه کم دا ذکر کوي چې بخارات یو د هغه اوچت شي او بیا د وریځ جوړ شي بیا هر څه راځي بهرحال هغه تفصیل سره تلل چې دی نو هغه نه دی مقصود دومره دی چې دا هر څه د بره د الله رب العزت د خزانو نه راځي که د دریاب نه را اوچتی نو دا هم د الله جل جلاله په قدرت کامله سره راچوتېږي بیا د هغې نه وروستو الله جل جلاله هغې له د وریځو په شکل باندې مختلف چې نو هغه صورتونو کې او مختلف ځای ته تشکیل وشي بیا الله رب العزت را ووری نو اسمان نه خو دا وریځې ډېرې ښکتی نو عرب وایي چې کل ما فوق فهو السما هر د پاسه دې ته چې نو هغه اسمان ویلی کېږي نو نور چې نو اسمان کافي بره چې نو هغه د وریځې د اسمان نه کافي ښکتی فاخرج به من الثمرات رزقا لكم الله وی بیا دغه اوبو په برکت سره مونږ چې دین د ساکو تاسو د پاره میوه راو باسو رزقا لكم ای مرزوق لكم تاسو د خوراک د پاره تاسو چې دین د رزق د پاره نو بعضې صورتونه کې دا بل واسطه وي او بعضې صورتونه کې چې نو هغه بلا واسطه وي یعنی څه میوې داسې وي چې هغه په طور د رزق سره خلک ډایرک خوري لکه خرمه شوله خرمه اوس دا داسې میوه ده چې دا چې نو 3 کجورې څوک وخوري 3 خرمې وخوري دا د یو د غذا امر قوت او طاقت سړي له ورکوي 3 کجورې وخورئ نو دا ډایرک هم چې نو رزق دی او دغه میوې ستاسو دپاره چې نو د رزق بالواسطه چې نو دا ستاسو رزق دی لکه مثلا د دې ځای نه موږ 20 تالان میسو هلته یې خرڅ کړو دا هلته نه بیا وړه والو چیني پې والو غوړې او وریجې پې چې نو هغه واخلو څوک چې نو هغه د دې ځای نه کور ویسي چې د هغه نه پیدا راوړي څوک مڼه ویسي چې د هغې نه پیدا واپس راوړي نو دغې په ذریعه باندې دغه ثمرات دازي او د هغې په بدل کې رزق چې نو راځي نو ځکه الله وایي فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا الله وایي تاسو چې نو پس دغې الله چې دا دومره لوی نظام چلی ستاسو دپاره دا دومره لوی سہولتونه پیدا کړي مه جوړوئ دغې الله دپاره اندادا شریکان وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ یعنی په دې خبره تاسو پوهیږئ چې تاسو دا څومره شریکان دي دوی ته په دې یو کار کې دخل نشتی دا ټول الله جل جلاله په خپل قدرت کامله سره کوي نو چې ښه پې پوهی نو الله وی بیا داسې مه کوه خالق صرف یو د الله ذات دی مالک صرف یو د الله ذات دی رازق صرف یو د الله ذات دی نو د عبادت لایق هم صرف یو الله دی د بل چا عبادت بنه کړي الله دې موږ ته خپله صحیح کامله بندګي نصیب کړي
یا ایها الناس ای خلقو اعبدو عبادت کوي ربکم د خپل رب الذي اغه ذات چې خلقکم پیدا کړی تاسو والذین او اغه خلق اغه کسان من قبلکم چې تاسو نوړان دی او چې تاسو نمخ کیو لعلکم د دې د پاره چې تاسو تتقون تقوا دار شي لعلکم د دې د پاره تتقون چې تاسو تقوا اختیار کړئ الذي الله اغه ذات دی چې جعل چې نو جوړ کړل لكم تاسو د پاره الارض زمکه فراشن فرش غونتی والسماء او اسمان بنا انچتو وانزل او راوي ورول من السماء د اسمان ماء اوبا فاخرج بيرا وستل به پدغه اوبو سره من الثمرات د میوون رزق لكم تاسو د پاره فلا تجعلوا پس مجوړوي تاسو لله الله د پاره اندادن شریکان وانتم او تاسو تعلمون پوهیږئ